موجوده حکومت چې دی د هغه نوم و تحریک انصاف. هغه موږ سره د انصاف یو کارونه کو موږ ځکه د پیپل پارټۍ سره شمولیت وکړو. موږ خپل رول مختار رضا ته ګورو چې د خپل رونو خپل پلار دولت رالی او په خپل قوم باندې لګي. هغه دا چې کوم د مختار رضا هغه فیس هم هغه مطلب ورکو د ماشومان 70 ماشومان د لیکلي دا ما جی الحمدلله د زړه د اخلاص وکړو خپه سوچ سمجھ سره مې وکړو ولی چې زمون موجوده حکومت چې دی د هغه نوم و تحریک انصاف. هغه مونږ سره د انصاف یو کارونه کو په نورو حکومتونو کې به بجټ په شپږ میاشتې کې خطو په کال کې به خطو. موجوده حکومت کې سهار نه واله تر ماښامه پورې 3 پیرې بجټ خېږي. مونږ مجبور شو سیوا مونږ ځکه د پیپل پارټۍ سره شمولیت وکړو. ښه په سوچ سمجھ سره مو کړی. مونږ هغه زوړ میشن ته ګورو د ذوالفقار علي بټو هغې ته چې ذوالفقار علي بټو د دې وطن لپاره د شهادت جام نوش کړی. مونږ خپل رول مختار رضا ته ګورو چې د خپل رونو خپل پلار دولت رالی او په خپل قوم باندې لګي. د غرونو په سرونو کې لارې جوړی ماشومانو له پیسونه ورکوي غریبانانو له ډېرې روپۍ ورکوي چې په چا سختی. مونږ د زړه د اخلاص سره د مرګري یو او انشاءالله تل عمر به د مرګري یو. د موجوده حکومت خو یو دروغ نه چې زه پټ کامیات تاسو یو وایي چې مطلب دا هغه چې مونږ ډېر کارونه وکړل هغه علاقه هم دا ده چې سپورټ کړي خو دا مخامخ ګرلز پرایمري سکول دی په دې کې د نن 13 کاله مخکې 2 کمرې دي اوس هم هغه شان دي بیا به او تیر شوي 10 کاله د حکومت شو پای کې خو یو کمره بله جوړه نه شوه. دا دغه په ترقۍ په کارونو باندې چې کوم دی غټ سوال دی په لږ سیمټو باندې یا مطلب دی په 550 فوټ باندې یا په 100 فوټ لاره په خولو باندې دا ترقي نه ده. او کم چې مطلب وړه ډبه د غوړو وړه ډبه چې کوم دی په 270 280 روپۍ باندې وه هغه نن په 760 770 روپۍ باندې ده. نو دا د هغو حل دی هغو د غریب قتلیام وکړو او غریب تباه کړو غربت هغو ختم نه کړو غریبي ختم کړو. د اوس نه تقریبا د نن 15 کاله مخکې زموږ په کلي کې ناداره ارپنس ماشومان سیګمدو هغه تقریبا 60 70 ماشومان په دې دلته کې پرایویټ سکول چې دی هغې له چې کوم دی مختار رضا هغه فیس هم هغې مطلب ورکوو دغه ماشومانو 60 70 ماشومانو د دې کلي او هغو لپاره چې کوم دی وردیانې ورکول بوکس ورکول چې کوم دی هغه د مخکې نه چې کوم دی د نن 15 کاله مخکې دغه د جدوجهد اوس هم جاري دی. پر مخامخ کلي کې چې کوم دی هغه په خپل بهاب باندې یو سکول چې کوم دی هغه روان کړی دی په سنډوکه کلي کې باندې. نو زما په خیال باندې په تعلیم سره چې هغه کومه مینه ده یا د تعلیم په معاملاتو باندې کم پوهېږي یا په پریارټي باندې زیاده ایجوکیشن چې کوم دی هغه سره ډیل کې زما په خیال باندې په پوره کې پکې داسې کس بل نشته دی.